السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا نننی ویډیو د رشتې متعلق ته ډیر خلک وی قاری صاحب پکور کې ناس څوک را پسې راځي نه رشتې لا یا داسې کسان وي هغه وی یره قاری صاحب رشتې راشي خو واپس بیا نه راځي یو پیر راشي بس هغه نه بعد وای مونږ راځو او بیا نه راځي نو هغه دا عمل وکي ان شاء الله د الله په حکم سره چې د پسې بخامخا رشتہ راځي بیا او د رشتہ به ډیر بهترین ځکه کیږي نو ډیر بهترین عمل دی او ډیر آسان عمل دی خو دا هغه نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپل منځونو پابندي کوي جی دا ز اکثریت ویډیوګانو کوم ولې چې منځ دا خو د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق صرف دغه یو منځ دی الصلاه عماد الدین نبی له صلوات والسلام فرمای دا منځ چې کوم دی دا د دین ستن ده نو منځ دا قایمول دا لازمی سیز دی جی نو منځ قایمول د هغې نه بعد به پتا باندې بیا یو سیز اثر هم نه کوي اکثریت بندش وي چا باندې سحر شوی وي چا باندې جادو شوی د هغې د وجې د هغې دا رشتې نه کیږي نو دا عمل څوک چې منځ کوي که نه د باندې به بالکل دا شی نه اثر نه کوي نو یو خو دا خبره ځان سره یاد وساتئ دویم که څوک وایي چې ما پسې رشته نه راځي او اکثریت راشي خو مونږ یې خوښ نه شو ما ته څه عمل وښیه نو دا عمل به 15 جمعې کوي 15 جمعې چې څوک دا عمل وکي د رشتې بندوبست په الله جل شانه کوي که هغه زنانه ده که هغه نارینه ده ان شاء الله په 15 هفتو کې دنه به الله جل شانه د نکاح د رشتې بندوبست هغه به الله جل شانه کوي عمل ډیر آسان دی خو د جمعې په ورځ به شروع کې دا عمل 15 جمعې به دا ختم کې 15 جمعې ان شاء الله د الله په حکم سره چې ستا به د رشتې بندوبست الله جل شانه کوي عمل څه دی هغه ډیر آسان دی د 13 سپاره اخرنۍ رکوع نه ده هغه ځای به وي اوه پیرې به اخرنۍ رکوع وي د 13 سپارې او دغه شان یا لطیفو یا الله یا لطیفو یا الله یا لطیفو یا الله دا به 111 مرتبه وي بیا به ځان له دعا غواړي ان شاء الله د الله په حکم سره 15 هفتو کې دنه دا د 15 هفتو ختم دی هر جمعه به کې 15 جمعې به دا عمل کې اوله جمعه رااله په هفته کې هغه به وکي دویمه جمعه رااله په هفته کې هغه به وکي دریمه جمعه رااله په هفته کې هغه به وکي څلورمه پنځمه او شپږمه په دغه الفاظ په دغه شان به وکي 15 جمعې چې دا عمل وکړو کنه الله جل شانه به ستا د رشتې بندوبست کوي یقینا درته تاسو وکړئ ټرای پې وکړئ بالکل ازموده وظیفه ده چې چا دا عمل کړي په 15 هفتو کې مطلب 15 جمعې لا پوره شوي نه دي چې د کار الله جل شانه کړي نو ډیر بهترین عمل دی او زه غواړم میرا چې ګوره ډیر خلک په کورونو کې ناس وي یا پرونو بوج وي یا په مور او پلار بوج وي یا دغه شان خاندان کې ورته خلک تانی ورکوي پیغورونه ورکوي عمر د سیوا شو رشتہ در پس نه راځي ولې تا کې څه چل دی یا داسې زنانه وي د هغې عمرونه سیوا شي او هغې پسې بیا رشتې نه راځي نو دا خاص کر د هغې دپاره دی او دویم نمبر خبره دا ده که د چا رشتې نه کیږي او بندش وي یا نور څه مسله وي د سحر د جادو د تعویزاتو ان شاء الله زه به هغه خلکو ته تعویز کوم هغه خلکو ته به دغه سحر دغه جادو دا به زه کټ کوم ختموم ان شاء الله د الله په حکم سره چې هغې باندې بیا سحر اثر نه کوي که څوک د تعویز وي چې یاره زمونږ رشته نه کیږي مونږ ته څه تعویز وغیره پکار دی یا دغه شان د دو کسانو مینه محبت دی او هغه مینه محبت هغه کله پکې مطلب د الک کور والا نه راځي یا د زنانه کور والا نه راځي ان شاء الله په ګارانټي سره به د هغې تعویز کیږي او الله جل شانه به دغه وسیله ګرځي او کار به ان شاء الله الله جل شانه په 21 ورځو کې دنه کوي نو که څوک هم دا غواړي چې په مونږ باندې بندش دی سحر دی جادو دی او دا نه ختمېږي قاري صاحب یا زمونږ رشتې نه کیږي نو ان شاء الله په ګارانټي سره به کیږي الله به کوي او دغه تعویز به ورته وسیله ګرځي نو که څوک هم غواړي چې زمونږ دغه رشتې وشي هغې د مونږ سره لازمي رابطه وکړي والسلام ډیره مهرباني الله مراته خوشحاله ساته